شفیعنا مالکی یمازم. عجیب سوال ہے چې شیخ ستبه کم مذهبي موږ دې شو وایو چې دا سوال خو ډېر اوږد دی جواب ډېر اوږد دی خو زه مختصر تاسو له جواب درکړم. جواب مختصر دی چې زه قرآن او حدیث منم او په قرآن او حدیث باندې عمل کوم او چې څوک قرآن او حدیث مني د هغه ملګری یم او چې چا مسله د قرآن او حدیث خلاف وي د مینې محبت سره د هغه مسلې رد کوم او د دین چې څومره مشران دي هغه ټول زما مشران دي خو غټ مشر مې دی محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم او چا سره په دې سودا نه کومه چې مولوي صاحب خبره به ومنم او د رسول صاحب خبره به پرېږدم د رسول صاحب نه علاوه چا خبره ومنم او د رسول صاحب خبره به پرېږدم په دې چا سره سودا نه کوم نو په دې نه بس خلک خفه هم دي بې هغې نه بس صحابه کرام دي نو په دې زه چا سره نه راضي کېږم چې امتیان به راوچت کړو عام امتیان او صحابو به شم کړو دې باندې چا سره اتفاق نه کړو د هغې نه به بیا د امت تابعین دي تبع تابعین دي او مشران امامان دي نو د هغوی بیا قدر او احترام زما په دې سینه کې د زړه د کومې نه د هغوی قدر او احترام کوو خو دومره ده ما په اوله کې وي چې د رسول صاحب په مقابله کې د هېڅ چا خبره نه منم نو بیا که په دې مولیانو کې څوک خطا شوی نو د ادب او احترام سره وایم چې دا ښه سړی دی خو په دې مسله کې څه شوی دی خطا شوی زما خپل ځاني دغه طریقه ده شیخ ذاکر نایک تذکره وشوه که زموږ سلفي عالم دی خو موږ بې راډیو کوو څه بې ادبي ما دغه که ما ویلی چې دا مسله صحیح ده نو د الله نه به ما څه جواب ورکولی قیامت پر ورځ به الله زما نه تپوس کوو نو زما دا مذهب دی چې قرآن حدیث په پوهه د سلف صالحینو دا زمانه او چې څوک هم د دین مشران دي امامان دي حق پرست علما دي هغه زما د سر تاجونه دي او هغه زه د هغوی د زړه د کومې نه احترام کوم خو ګورئ دومره غلو پکې نه کوم چې پیغمبر بې ادبي پکې کوم یا د قرآن بې ادبي دا زه نه کوم یو کس ما ټلیفون پاکستان ته پلانې خبرې کوې ما زه یو تپوس کوم خفه نه شي ما دوه خو که زه ولې خبر کې وی ته وابي ما دا سوال ګورې عجیبه ده ولې وی دلته راټول خلک دي چې دی وابي دی د بیانونه ما ورغورې سړی نو مې ولې وابي څه چې وابي ده نوې مذهبونه نه مني او دا ګمراهان خو ما چې شیخ صاحب بدیسي نه دی به وابي نه دي چې دا خبرې ده او د قرآن حدیث خبرې ده زموږ د خلکو دا سوچ چې دی وابي چې د ښکېري یا دا چې دی بلا ده غټه بلا ده غټ غاښونه دي چې راځي حمله کوي په سړي ها ما نو زه خو وابي یم ما وابي ځان ته نه خو ستاسو په اشتراک زه وابي یم ځان حدیث شریف بس به یو 2 منټه کې وغلی سوچ یې کړو نو ما ته وغلی چې ولې که څه اعتراض دې وکړه وی نه شه څه په رښتیا ته وابي ما یم زه وابي وي ته په رښتیا حدیث یم ما زه حدیث وی بیا خو زه وابي یم وایي دغه ټولې خبرې خو زه هم منم وایي نو ما یې دغه یم نو الحمدلله زما دغه منهج دی قال الله وقال الرسول وقال الصحابه الله پیغمبر صلی صحابه سوی دغه زما مذهب دی په دې کې څوک خپه کېږي سل پیرې د خپه شي که په دې څوک خوشحاله شي الحمدلله زما مذهب دا نه په چا پسې کنځلې نه کوو په چا پسې بدې نه دي نه وایو ډېر ملګري ما ته وایي ما پسې دا خبره رسوي تا پسې فلاني کنځلې فلاني زه ورته ما ته د چا مبارکې څه مه وایي چې زما زړه چاته نه بد کېږي چې زما د زړه ټولو خلکو ته پاک خلک بهر هر څه وایي عبدالرحمن بابا یو شعر دی ډېر ښکلی شعر دی ما ته اوس یاد نه دی خو حاصل داسې دی چې څوک به راپسې درنې وي او څوک به راپسې سپکه وي زه عبدالرحمن په درنو باندې درونې وم په سپکو باندې سپک یم نو مونږ هم داسې وایو چې مونږ په درنو باندې درانې وو په سپکو باندې سپک یو خلک به هر څه وایي که زما په مسله کې څه غلطي ته ورته ښکاره شي نو بلکل د هغې تپوس زما د ټولو خلکو په مخ کې کولی شي خبره به ټیپ هم شي او خبره به خلک هم واوري او زه به خپلې غلطۍ نه رجوع کوم او زه به قسم کوم چې دغه مسله کې زه خطا شم دا زما منهج دی تاسو څه وایئ د منهج مبارک که څه فرق شي زما ستاسو په دې منهج کې که ټولو به انشاءالله یو منهج وي نه یم مقلد چا تابع د خپل نبي